السلام علیکم. صرف په یو پاڼه باندې د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ځوانۍ لس عادتونه. بېشک زمونږ پیغمبر داسې ځواني تېره کړله، که د دې دور یو نوجوان داسې ځواني تېره کړي نو دی به د خپل قبیلې، کورنۍ، بلکې د ټول کلي فخر به وګرځي. زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د ځوانۍ اولنی عادت ټوله ځواني د ظلم خلاف تېره کړي، د مظلوم مرګتیا کړي. د دې وجې نه زموږ پیغمبر د حلف الفضول عظیم تنظیم رکنو چې هغو دا فیصله کړې چې موږ به د مظلوم مرګتیا کوو، که هغه د مکې او که د مکې نه بهر یې تر دې پورې چې د ظالم نه ولا حق راوانخلو، موږ به ظالم په مکې کې نه پرېږدو. دویم، زموږ پیغمبر ټوله ځواني په محنت کې تېره کړې ده. یتیم پیدا شوی او نیکه تې هم الله اغوستی و، وړوکوالي کې به یې بیزې سره ولې او چې نوجواني ته ورننوتو نو تجارت یې شروع کړو. زمونږ نبی انفرادي تجارت هم کړی دی، یوازې د بل سره شرکت هم کړی او په مزاربت هم تجارت کړی دی. د زیرو نه زمونږ نبی شروع کړی وه او دومره محنت یې کړی چې بیا یې د 25 سال په عمر کې چې د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره نکاح کوو نو 20 اوښانې هغې له په مهر کې ورکړو. د ټولې دنیا نوجوانانو ته په دې کې سبق دی، بېکاره کېناستل دا د الله رسول بدې شي، محنت د الله خوښ دی. دریم، زمون پیغمبر داسې جوانی تېره کړله چې په هېچ چا باندې بوج نه و. مور و پلار ترې اغوستي و الله پاک، تره ابوطالب صاحب وله پرورش کوو، په هغې هم د روپۍ بوج نه دی غورځولی. د وړوکوال ناول بیزې سره وه، بیا تجارت کوه او خپل بوج په خپله برداشت کوه. زمونږ د بربادۍ په وجوهاتو کې دا دي چې زمونږ نوجوانان یا په پلار باندې بوج دي یا په مشر رور باندې بوج دي، هغو مزدوري کوي، دی وړاوهي او په غفلت او په بیکارۍ کې ژوند تېروي. زمونږ نبي په چا باندې بوج نه و. بیا زمونږ د نبی جبه انتهایی د رخچاو سره عادت وه. د دې وجې نه زمونږ پیغمبر ته به خلکو د محمد په ځای باندې بیا صادق وي، دی وله نوم یې ښوده. خو دا یاد ساتل پکار دي چې زمونږ نبی په ګوټ کې اوسېدونکی سړی نه و چې چا سره څه معامله نه راغلی نو خلکو به ورته صادق وي. باقاعده د بازار زندگی تېروله، تاجر او د بازار په زندگی کې په لین دین کې په معاملاتو کې به رخچاوي، د هغې د لاسه ورته خلکو صادق ویلی. په ځوانۍ کې ورته خلکو امین نوم ورکړو د محمد په ځای باندې انتهایی امانتدار. څومره خوند کوي د 25 کالو هلک دی، د 80 او د 100 کالو مشرانو سره خپل امانتونه ږدي، هم د مال امانتونه او هم د پیسو د رازونو او د خبرو امانتونه. زمونږ د نبی سینه مبارکه د مکې د خلکو د رازونو نه ډکه وه. ایفای عهد لوز پوره کول دي چې جبه به وکړه نو که اسمان ځمکې له راځي د خپل جبې نه به ناغوښتو. او 1 نمبر عادت، چرته زمونږ پیغمبر په فضول مجلسونو کې نه دی ناست. په هغې زمانه کې به ډېر فضول مجلسونه کېدل، نه د دنیا څه فایده او نه به کې د آخرت څه فایده. د ماخوستن نه وروسته به هلکان د ناوخته پورې ناست او قصې به یې کولې. زمونږ نبي باندې ثبوت چرته نشته چې په یو فضول مجلس کې زمونږ نبي په هلکوالي کې ناستي یا زمونږ نبي ځان له ناکاره ملګري جوړ کړي. په ټوله زندګۍ کې د شمار 2-3 ملګري دي، هغه هم مثالي کسانو، د غلطو ملګرو سره ناسته پاسته زمونږ نبي نه ده کړي. زمونږ د نوي نسل په بربادۍ کې په غټو وجوهاتو کې دا وجه ده د غلطو خلکو سره ناسته پاسته، د ناکاره مجلسونو کې کېناستل. که نن هم یو نوجوان خپل ملګري صحیح کړي نو د ملګرو د صحبت د اثر نه به د ده په کردار کې ډېر غټ اثر راشي. 8 نمبر، ټوله زندگی پاکیزه د حیا نه ډکه، حالانکه هغه ماحول د بېحیايۍ او د ګندګۍ نه ډکو. که د نیکانو خلکو په ماحول کې یو نوجوان باحیا او پاکیزې نو څه غټه خبر نه ده، خو هغه ماحول د بت پرستۍ نه، د شراب نوشۍ نه، د بدکارۍ نه، د جوارۍ نه، د غلا نه، د کنځلو د بدو ردو ویلو نه ډکو. په دې ګنده ماحول کې زموږ پیغمبر پاک او حیادار زندگی تېره کړې ده. نه بت پرستی، نه شراب او نشې او منشیات، نه بدکاری، نه جواری، نه غلاګانې، نه د ژبې نه چاته سپکې او فحش خبرې. 9 نمبر، خو ټول ځواني دا د انسانیت په خدمت کې تېره شوې ده، خصوصا د خپلوانو، خصوصا د ګاونډیانو، د یتیمانانو، د کونډو، د غریبانانو، د میلمنو. هم په خپل جان سره د انسانیت خدمت کړی، هم په خپل مال سره. دا سخاوت غواړي چې مال ته د انسانیت په خدمت کې لګې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی سخي انسان او د دې گواهی د هغو بیبي حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها ورکړې ده. دا عظیم جملې هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې فرمایلي، انک لتصل الرحم، ته خو رشتې پالې
وتحمل الکل په خلکو چې بوجونه هغه بوجونه ورسره اوچته، تکسب المعدوم چې د چا د ګټې وټې څوک نه وي، بوډاګان، غریبانان، کونډې، یتیمان، ته هغو له ګټه وټه کې خپله ګټه په هغو لګې. او وتقري الضیفه، او ته د میلمه میلمستیا کې، وتعین علی نوائب الحق، او د حق کم مصیبتونه سخت چې په خلکو راځي، آسماني آفتونه، پای کې د خلکو مدد کې. او 10 نمبر، زمونږ نبی زندگی بر چرته جګړې نه دي کړي، د هلکانو سره د خلکو سره وهل ټکول نه دي کړي. ها زمونږ نبی مصلح و، د چا چې به جګړې وي د هغو په منځ کې به یې روغه راوسته، صلح جو. او د خانه کعبې د تعمیر په وخت کې خو هغه عظیمه واقعه ده چې ټوله مکه په دې باندې په جګړې باندې لګېدلې وه چې دا حجر اسود به په دیوال کې څوک لګوي، او زمونږ نبي په څومره ښه طریقه هغه مسله حل کړې وه. الله دې مونږ ټولو نوجوانانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جواني په شان خویونه نصیب کړي، آمین.